اورم زما ایمان نه زیاتېږي په خالق کائنات باندې زما بروسه توکل نشته ولې دا خبرې حقیقي دي نشته درې واړه صفاتونه نشته ولې زما استاد قرآن نه دی راغلی ما او تا قرآن نه راخلو دا برکتي میاشت په دې کوم د قرآن تلاوت او په اخره کې درته بله خبره کوم ما درته ویل دې مجلس مطابق د جنت په داسې یو ماحول جوړوي یو محفل به جوړوي الله رب العزت به اعلان وکړي چې علماء کرام راجمع شي او هغه مسلمانان راجمع شي چې د حرام میوزیک نه چا ځان منع کړلی په دنیا کې ټول به راجمع شي کې به دي الله رب العزت به حکم وکړي د جنت بهترین او ښکلي حورو ته او د جنت ښکلو غلمانو ته دا به راجمع سي او وی به ورته چې شابه دوی ته د جنت میوزیک شروع کوي د جنت نغمه ورته شروع کوي د جنت ګانه به ورته شروع کوي کله چې د جنت دا نغمه او د جنت دا ګانه د جنت دا میوزیک شروع شي په دې ټولو باندې به داسې رپرپی راشي یو اثر به په دوی باندې وشي الله رب العزت به وایي چې بس دا جنتیان به ورته وایي چې الله ډېر ښکلي راښکلېږي راته پرېږده الله رب العزت به ورته وایي د دې نه در باندې ښکلی میوزیک او ښکلې ګانا او ښکلې نغمه اورو الله به داود علیه السلام ته وایي داود علیه السلام به راشي داود علیه السلام له الله داسې اواز ورکړی چې کله به هم داود علیه السلام د خپل کتاب تلاوت شروع کړو دا مرغۍ به داسې په هوا کې ودرېدې د خوش اوازۍ د وجې نه او داود علیه السلام به د خپل کتاب تلاوت نه کوي داود علیه السلام به د قرآن تلاوت کوي الله به ورته وایي چې داود علیه السلام ته وایي چې دې خلکو ته د قرآن تلاوت شروع کړه دومره عجیبه حالات او کیفیات به چې په دې ټولو خلکو باندې به داسې داغونه ودرېږي د دې سترګو نه به اوښکې راوالي داسې اثرناک کلام به تر یو وخته پورې به لګیایي الله رب العزت به ورته وایي بس داوده بس که نور مه وایه دا جنتیان به ورته الله ډېر ښکلي راغلي لږې راته پرېږده الله د لږ ټایم دپاره یې راته پرېږده چې لږ خوند دې واخلو الله به ورته وایي د دې نه در باندې بهترین میوزیک اورم بهترین کلام در باندې اورو بهترین ګانا او نغمه در باندې اورو امام الانبیاء به الله راوغواړي د مدینې جانان به الله راوغواړي شفیع المسلمین به الله راوغواړي صاحب التاج والمعراج به الله راوغواړي زما استاد نازولی پیغمبر به راشي او څه به ورته وایي د سورت یاسین تلاوت شروع کړه نو چې کله حضور مبارک د قرآن د سورت یاسین تلاوت شروع کړي دا کم باقي اوازونه چې دا به د دې جنتیانو نه هېر شي داسې اثر به پرې وشي خو تر یو وخته پورې به دا اواز روان دا تلاوت به رواني الله به ورته وایي چې محمده بس دا امتیان به ورته وایي الله ډېر ښکلي راله راغله په دې پیغمبر دا کلام نازل شوی او د ده د خولې نه دا تلاوت موږ نه و اورېدلی الله لږې راته پرېږده چې لږې واورو ډېر ښکلي راکړو رب کائنات به ورته فرمایي د دې نه در باندې بهترین میوزیک اورو د دې نه در باندې بهترین کلام اورو د دې نه در باندې بهترین نغمه اورو الله رب العزت په خپله باندې سورة الرحمن سبحان الله الله رب العزت د هغې ذات نه چې کلام راغلی کله چې یو مصنف کتاب ولیکي او مصنف په خپله د دې درس او تدریس کوي د هغې بل شان خوند او مزه او کله چې یو بل معلم بیانوي د هغې خپل خوند او مزه نو د الله د ذات نه دا کلام راغلی او الله رب العزت وایي ما او تا ته په جنت کې د دې کلام تلاوت کوي او سورة الرحمن به ما ته تلاوت کوي په جنتیانو باندې به داسې بېهوشي راشي داسې حالات به پرې راشي چې دا ټول اوازونه به د دې نه هېر شي نو الله مونږ دې د شینکټ په دې جومات کې راجمع کړي یو مونږ د دغې جنت په محفل کې راجمع کړي
الله التبدا داوود علیہ السلام په قرآن تلاوت کوي امام الانبیاء په قرآن تلاوت کوي الله تبدا قرآن تلاوت کوي موږ د قرآن تلاوت واوري د دې په ذریعہ او په واسطه او په وسیله موږ انت جمع کړه الله داسې محفل زموږ انت جوړ کړه الله نو دا یو څو خبرې ما تاسو په وړاندې عرض کړې الله رب العزت دې سمرا روایتو کې چې د دې ثوابونه راغلي مونږ او تاسو لدی پورا نیکیاري باغې باندې راګي کم سپینګری چې ولاړو کم نوجوانان چې ولاړو کم ماشومان چې ولاړو الله دې د دوی د مستقبل لپاره د خیر ذریعہ وګرځي او زمون په دې کورونو کې داسې زنانه دي چې د دې کلام دا اوریدو تمنا کوي الله په در کې د کمې نه راځي ټول ته دا ثواب شریک زمون سره په دې ثواب کې الله شریک او دا کم میلمانه چې راغلي د ټولو شکریا ادا کوم چې دوی د خپل قیمتي ټیم هغه راواغستو موږ له راکو زموږ په دې غیرزه په دې علاقه کې هغه خپل دا مبارک قدمونه کې خود علماء کرام دي او په کوم ازمکه چې عالم قدم کړي د قیامت په ورځ باندې هغه ازمکه په نور باندې فخر کوي نو الله د دوی د قدمونو زموږ د دې علاقې لپاره د خیر ذریعہ وګرځي زستاسو په منځ کې نور حل کېدل نه غواړم زه اوس د دعا لپاره د میلمنو لپاره د ملګرو بندوبست کړل ان شاء الله میلمانه به بره وکړي او د نور کسانو لپاره دلته کې بهر بندوبست دی دعا کوي د دعا نه وروسته راشي بیا دعا کوي د دعا لپاره زه مولانا امیرزاده صاحب ته دعوت ورکوم چې هغه راشي بیا او دعا فرمایي